میاشت د سفر وا او سکسان رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو د الله پاک پیغمبره زمونږ د قبیله خلک مسلمان شوه دي مونږ سره صحابه کرام اولېږه چې زمونږ قبیله والو ته قرآن وخی د دین خبرې وته وخی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره لس کسان مرګري کړو لس کسان داسې چې دا په قرآن باندې پوه د قرآن حافظان او د قرآن علم ورسره په تاسو لاړ شئ د دې قبیله والو ته دین وخی قرآن ورته وخی او د دې لسو کسانو امیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ وګرځاو عاصم رضی الله تعالی عنہ فرمایل ویته د دې نه کسانو امیر شوی دوی روانو چې اوځي ته ورسېدل چې هغه ته مقام د رجیع ویلی شي رجیع مقام ته چې دوی ورسېدل دې کسانو غداری وکړه دا کم کسان چې راغلي وو په دوی پسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دروغ ویلی وي زمونږ قبیله مسلمانه شوې ده دا لس کسان دې په دوکه باندې روان کړو چې مقام د رجیع ته ورسېدل نو بنو لحیان قبیلې ته وویل موږ در لس کسان راوستو اوس راشئ دا ووجنئ بنو لحیان قبیلې ته وي هغې 200 کسان پسې راوستو دا تیراندازو دا 200 کسان دوی رالو نو عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ پوه شو چې زموږ سره غداري وشوه زموږ سره دوکه وشوه دی بره زر په منډه باندې د خپلو ملګرو سره غونډۍ ته غر ته وختو چې وختو د بنو لحیان قبیلې والا ورته وي تاسو راکوز شئ ښکته موږ در سره معاهده کړو څه به درته وایو نه راشئ زموږ پناه حاصله کړئ زموږ په پناه کې راشئ موږ درته څه وایو نه راکوز شئ عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ وفرمایل د کافر د خبرې هېڅ اعتبار نشته زه د کافر په پناه کې ځان نه ورکوم وګورو دوی را سره دوکه وکړله د مدینې منورې نه یې په دوکه راوستو دلته ستاسو تواله کړو چې دا مړه کوي قتل یې کوي زه د کافر په خبره باندې اعتماد نه کوم صرف 3 تنه چې هغه ترې راکوز شو 3 صحابه کرام 2 کسان بره پاتې شو او عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دعا وغوښته وی اللهم اخبر عنا رسولک ای الله زمونږ دا خبر زمونږ رسول ته ورسوه الله زمونږ دا خبر زمونږ پیغمبر ته ورسوه چې د هغې سره دوکه وشوله نو څنګه چې عاصم رضی الله تعالی عنہ دا دعا وغوښته وی اللهم اخبر عنا رسولک نو نبی علیه السلام خپلو صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو درونو سره غداري وشوله نبی علیہ السلام ته وحی وشوله نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو درونو سره غداري وشوه هغه به شهیدان شي او بیا عاصم رضی الله تعالی عنہ مقابله شروع کړه او عاصم رضی الله تعالی عنہ دا دعا وغوښته وی الله زه ستا د دین د حفاظت لپاره جنګېږم الله نو زما دا جسم د دې کافرو نه محفوظ وساته دا دعا وغوښته عاصم رضی الله تعالی یا الله زه ستا د دین حفاظت کوم نو ته زما د جسم او زما د غوښو حفاظت وکړه الله دا دعا وغوښته او جنګ شروع کړو سره د خپلو 2 واړو ملګرو شهید شو دوی 2 واړه کسان شهیدان شو دغه 3 تنه چې کوم راکوز شوي وو نو دوی کافرو د ځان سره ملګري کړو دوی په دغې ځای کې داسې کار وکړو چې هغه کار یې د خیانت و نو عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ دغه 3 تنو کې یو زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنہ دویم خبیب رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی تاسو زموږ سره په دې ځای کې اوس غداري وکړه نو مخکې تلو سره ستاسو سره هېڅ پیدا نشته ستاسو سره نه ځم ما ته پته ده تاسو موږ ته پناه نه راکوئ موږ سره خیانت کوئ هغه خو یې په هغې ځای باندې شهید کړو هغه هم شهید کړو دارنګې زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنہ ده په غزوه احد کې امیه ابن خلف دا د مکې سردار و که نه امیه ابن خلف نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنہ دې مردار کړی و نو دوی د مکې ته بوستو او د امیه ابن خلف چې کوم زوی و صفوان د هغه نه نوم و نو صفوان یې دی په ما راخرڅ کړی دا زما د پلار قاتل دی زه یې تاسو له پیسې درکوم په ما یې راخرڅ کړي چې زه یې ووجنم د زما پلار وجلی دی د هغې د زید رضی الله تعالی په سر باندې پیسې واخېستې دغه د کافرو معاهده یې که نه دوی ته یې موږ درته پناه درکوو نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی په سر یې پیسې واخېستې او د امیه ابن خلف چې کوم زوی صفوان و هغه ته یې حواله کړو صفوان داسې وکړو چې د مکې مکرمې خلک یې راټول کړو وي ما د خپل پلار قاتل نیولی دی راځئ زه وجنم تاسو یې تماشه کوئ تاسو یې څه کوئ تماشه کوئ د مکې مکرمې نه یې بار ته ویستو او مقام تنعیم ورته وایي هغې ته یې بوستو چې هغې ته یې بوست د مکې خلک ورته ګیر چاپېره ولاړ دی نو په دغې تماشګیرو کې ابو سفیان هم دی
دا ابو سفیان زید رضی الله تعالی ته فرمایي وی اے زید ستانه زه په دې ټایم کې یو تپوس کوم ته وجلې کېږي تا خو وجنی وس خو زه ستانه یو تپوس کوم ستا دا خو نه ده چې ته آزاد شې ستا په ځای باندې محمد قتل کړی شي صلی الله علیه وسلم ته آزاد شي او ستا ملګری محمد ستا په ځای باندې قتل شي نو ستا داسې خوښه ده که خوښه نه ده نو زید رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی قسم په الله زه دا هم نه خوښومه چې زما د پیغمبر په لاس کې د ازغې مات شي او زه دې روغ یم دغه ځای کې زید رضی الله تعالی عنہ فانسی کو او ابو سفیان وی ډېره عجیبه مینه ده د محمد سره د خپلو ملګرو داسې مینه ما چېرته نه ده لیدلې نو دا دوه تنه خو په دې طریقه باندې شهیدان کړو او دا درېیم چې خبیب رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې حارث قتل کړی دا د مکې په مشرکانو کې یو سردار نو خبیب رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې د حارث قتل کړی چې د مکې په سردارانو کې و نو دا خبیب رضی الله تعالی عنہ د حارث زوی واغستو او دې د پاره واغستو چې زه د خپل پلار قاتل قتل کم خدای لږ ټیم په کور کې گرفتار کړی و په قید کې ساتلی و نو چې کله خلک راټول شو او دا خبیب رضی الله تعالی عنہ شهید کو قتل کوي نو د خبیب رضی الله تعالی عنہ د دغه کس لور ته د حارث چې کوم د وجلې و دا غ لور ته وی دا غ نوم زینب و زینب مال یو چاړه راکا چې زه به خپل صفایو کوم نو اسی منه مخ ځان صفا کوم مال یو چاړه راکا اوس دې وجنی خبیب رضی الله تعالی عنہ او دې د په کور کې دی نو د زینب ورله چاړه راوړه چې حبیب رضی الله تعالی عنہ خپل سره سنت وکي نو د دې زینب زوی و د دې خیال نو د خپل کارونو کې لګیا و چې او کته نو زوی تل د حبیب رضی الله تعالی عنہ فاله او حبیب رضی الله تعالی عنہ راغسته په خپل غي کې کېنولې دي نو چې زینب او قتل چیرې د خوس مون قتل کو او دا غي کې زما بچي تل دي نو دې چغه کړه چغه کړه په پلاس کې چاړه د پوي کې زما زوی دی او یې را چا سینه د زوی له قتل کې دې چغه کړه نو حبیب رضی الله تعالی عنہ فرمایي اے زینب تر دې نه وېری دي چې په دې چاړه بزستا بچی ته نقصان ورسومه نو زینب ورته وی او وینا زستا بچی ته اسم نه وامه ستا بچی به ګناه ده ته زې اسم نه وامه راشه خپل بچی دی بوزه زینب خپل بچی په غېږ کې ورکو ادي وجنا دا زینب چې دا ورسته بیا مسلمانه شوې ده دیوی وی قسم په الله ما ډیر قیدیان لیدلې دي خود حبیب په شان قیدی ما نه دی لیدلې ما ډیر قیدیان لیدلې دي خود حبیب په شان قیدی ما نه دی لیدلې او یو ځل زرالما نو دا حبیب رضی الله تعالی عنہ ته بیړۍ پرتی دي په خپو کې زنجیران پراته دي قید دي خو د نظر په لاسو کې د انګورو غونچه کې دا غینه دانی شوکې خوري وینه خو داسې سوکو چې د انګور راوړې وي زمونږ په کور کې او اینه د خپل د لږه په خپل کې زنجیران پراته او اینه د موسم د انګور وو موسمم د انګور نو په خپل نشه د زنجیران ته پراته تړې خو زمونږ په کور کې بل چاله انګور نه راوړو خو زما ته پته ولګېده چې د انګور د الله د طرف نه راغلی نو چې کله د خبیب رضی الله تعالی عنہ دوی مقام تنعیم ته وستو د قتل لپاره چې د خبیب رضی الله تعالی عنہ قتل کی نو چې کله دې فانسی کو نو د صرف دومره وی په ما له غونډه کې ټیم راکې زبر یو دوه کاته نه فلو کما ما به دومره ټیم راکې زبر دوه کاته نه فلو کم هغه ورته وکا نو خبیب رضی الله تعالی عنہ دوه کاته منځ کو ډیر زر زر وکړو نو چې کله فارغ شو به قسم په الله دې زړه می غوښتل چې دا مې د ژوند اخیری منځ دې چې ډیر وګدو کما دا مې د ژوند اخیری منځ دې چې د الله سره په ډیر خبرې وکم ډیر وګد منځ کما خو د دې خبرې نه یریدم چې تاسو به وایي چې خبیب د مرګ نه یریږي ځکه یې منځوګت کو خبیب د مرګ نه یریږي ځکه منځوګت کو وی دا مونږ مې ځکه زر زر کو چې تاسو په زړه کې تار راشي چې خبیب د مرګ نه ویری او چې دوه رکعات مونږ وکړو بیا دعا وکړه وی الله دا ټول راټول کو الله یو تیم پرېمه ده او خبیب رضی الله تعالی عنہ په پانسه او خجو فانسی کو چې کله خبیب رضی الله تعالی عنہ فانسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه دوه صحابه کرام پلیګل ویلا چې تاسو د خبیب لاش راوړل تاسو د خبیب لاش راوړل یو مقداد رضی الله تعالی عنہ سره بل صحابي و د خبیب لاش راوړل دوی چې لاړ کنه نو د خبیب رضی الله تعالی عنہ جسم داسې په پانسه کې اوایز وړاندې خو غیر چا پیره تر سلوي ختم لاستی د لاش ته حفاظت لپاره چې څوک نه اون تختی دوی مکسی کولا نو یو مکه اومن تل دوی او دښنو دوی غلی لاړو لاش را پرانستو چې را پرانستو لاش را واغستو په دې کې دیوتان سترګې وغړې دي لاش نشته لاش زمونږ چاوړو دی یو خپل خامن ډکړي چې من ډکړي د دوه صحابه کرام په لار باندې لاندې کړو د خبیب رضی الله تعالی لاش اغسته چې لاش اغسته هغه گرفتار کړو چې څنګه گرفتار کړو نو هغه د لاش زر پزمکه کې مقداد رضی الله تعالی د لاش راغ زر پزمکه کې خو چې کافر رااله د لاش روچته زمکه او چاو د لاندې لار خبیب رضی الله تعالی زمکه پر باندې شو بس د کافر لاس له د لاشو ورنه راځي
دارنګه عاصم بن ثابت رضی الله تعالی ما درته وی کنه چې کوم د دوی امیر مقرر شوی وو نو د په غزوه احد کې د خزر دوه ځامن مردار کړو د کافرو نو هغه خزر دا ویلی وو وی کو د دې عاصم بن ثابت سر مال چارونو زبر لسل او خان په انعام کې ورکوما سل او خان په ول په انعام کې وی د سر به مال راوړی او مال به تشوي او زبر د سر په کنډولې کې شراب سکم ای خزر دا یو منښت کړی و چې زما دو ځامن کم سړی قتل کړي زبر داغه د سر په کنډولې کې شراب سکم دا منښت کړی و نو چې عاصم بن ثابت رضی الله تعالی شهید شو کنه نو د هر یو تن د ارمانو چې دا سره عزت دغه خزل اوسم چې سلو خان خو په انعام کې عالم کړه سلو خان پس کې عالم په انعام کې عالم نو چې کافرانو ورلو چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه سر جدا کی نو الله تبارک وتعالى مرته کنده دعا وختي وا الله ستاره دین د حفاظت لپاره جنگيګما او زما د جسم سو کا حفاظت د دعا وختي وکنه الله تبارک وتعالى د غبین مچ راوړي ګلی د جسم د داسې ګر چا پیرتا وی تاویدی څوک نشو تللی چې داخله لاس ورړل جسم ته ورنږدې کېدل شو دومره مچۍ راغلی وي نو دوی ویزه چې شپه شي دا مچۍ به خورې شو جو مونږ به سر به ترې لرې کړو ای ښځې به اوس نو چې د ماښام تیاره خورېدله که نه دوی د شپې په انتظار وو الله تبارک وتعالی باران کې یو سیلاب راغی هغه جسم یې د ځان سره وړو هغه لاس چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه هغه د ځان سره وړو دوی دک شان دی نامراده پاتې شو هغه سلو خان خو زموږ په لاس باندې رانه الله تبارک وتعالى د خپل اولیاء د جسمونو بیا حفاظت کوي چې کله هغه د الله نه غوښتي وي چې الله زما د جسم حفاظت وکړه د دعا وکړي الله تبارک وتعالى بیا د هغه د جسمونو څخه کوي حفاظت کوي نو خو بیا رضی الله تعالی فرمایل وی مال دومره ټیم راکړه چې زبکه دوره کا تاسو کما منځ کوم دې وجنه علما لیکي و چې کله تا ته پته ده چې مرګ میرانیز دی د مرګ وخت میرانیز دی نو دغه ټیم کې څه وکړه منځ وکړه دغه ټیم کې څه وکړه منځ وکړه